سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دینه مخکې ویډیوګانو کې د مانځه مختلف مسائل ویل شو. پنن ویډیو کې به د مانځه مفسدات وایو، یعنی هغه شی نه چې په هغې سره په مونځ کې فساد راځي، مونځ ورسره ماتېږي. نو هغه 18 دي، لس په پنن ویډیو کې وایو او اته به روان ویډیو کې وایو انشاءالله. نو پهلا نمبر په مونځ کې خبرې کول، دې سره مونځ ماتېږي. برابره خبره که هغه په هیره سره او که قصدني لږې یا ډېرې، په هر صورت کې مونځ ماتېږي. دویم نمبر سلام اچول، یعنی ته مونځ کې ولاړې او سلام په چا واچې، دې سره مونځ ماتېږي. او دریم نمبر سلام جواب ورکول، یعنی یو کس سلام واچو راغو تا ول په مونږ کې جواب ورکو چې وعلیکم السلام، یا یو کس اټیشنګو کو ادرشو کو او تا ورته جواب ورکو يرحمک الله، نو دغه سره چې د مونږ ماتېږي. یا دا یو کس په دعا باندې امین ویل په مونږ کې، نو دې سره مونږ ماتېږي، دا کس دوباره و مونږ کوي. څلورم نمبر په یو بد خبر اوریدلو باندې انا لله و انا الیه راجعون ویل، او یا یو خبر تا ته ملو شي تا په هغې باندې په مونځ کې الحمدلله ویل، او یا عجیبه خبر تا واورېده تا ویل سبحان الله، نو په دغې ټولو صورتونو کې مونځ ماتېږي، دغه کس په دوباره مونځ کوي. پنځم نمبر د بیماری یا درد یا غم د وجې نه اوه اوف دغه رنګ الفاظ ویل، دې سره مونځ ماتېږي. شپږم نمبر د خپل امام نه علاوه بل چا لقمه ورکول، یعنی یو امام پستا اقتدا نه ده کړې، هغې له ته فتح ورکې، هغه امام قرت کې بند شوی دی او تا هغې له فتح ورکه، نو دغې سره چې دی مونځ ماتېږي، دا دوباره مونځ کېږي. اووم نمبر قرآن مجید قتل او ویل، دې سره مونځ ماتېږي، یعنی ته مونځ کې ولاړې او د قرآن مجید نه قرات کې، قرآن مجید دې ځان ته داسې اخیستی دی، نو دغې سره مونځ ماتېږي. اتم نمبر قرآن کریم په تلاوت کې داسې غلطي کول چې په هغې سره په معنا کې بې ادبي راځي، یعنی قرات اوسته کې او تا په معنا کې داسې الفاظو کې داسې غلطي وکړه چې په هغې سره په معنا کې فساد راځي، بې ادبي راځي، نو دغه صورت کې مونځ ماتېږي. لکه مثال یې داسې دی قرآن مجید کې راغلی قلبه، دې په دې ته ویل کلبو، نو قلب زړه ته وایي او کلب سپي ته وایي، نو دلته اوس معنا کې بې ادبي هم راغی، معنا ډېر فساد پکې راو بدله شو معنا، نو دغه صورت کې مونځ ماتېږي. او نهم نمبر عمل کثیر کول، یعنی عمل کثیر دې ته وایي چې ته اوس مونځ کې ولاړې او ته داسې حرکتونه کې چې بل کس تا باندې راو، هغه تا باندې دا ګمان راو چې دا خو مونځ کې نه دی ولاړ، نو په دغه صورت کې مونځ مات شو، دغه کس به دوباره مونځ کوي. لسم نمبر خوراک یا اسکاک کول، برابر خبره قصدنی او که عمدنی، یعنی تا ته یادي یا هیر او خوراک ته وکړو نو مونځ مات شو. را روان اته به انشاءالله را روان ویډیو کې وایو. واخر دعوانا